الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. درود شرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د مېدت منه الله رب العزت د آیات شي الله پاک دا فرمایلی دي. الله رب العزت فرمای چې وقضا فیصله کړی دو رب کا دے تو رب. اللہ رب العزت پیغمبر ته فرمای کې پیغمبره اے تو رب فیصله ادا کړی دو الله تعبدو چې د هیڅ عبادت سے ما کوي الا ایا مگر صرف د الله عبادت کوي، یعنی عبادت ما کوي تو سے الا ایا مگر خالص د الله پاک عبادت کوي. بیا الله پاک دا فیصله کړی دو وبالوالدین احسانا تو سے میر پلور سره شګړې کوي. بیا الله فرمای اما کچری یبلعن ورسجی عندک الکبر پجوند توسی شي عندک پجوند توسی شي کبر بوډته حالات تورسجی اخذهما یو دی دیغه دوینا او کلاهما ید وسرا یو بوډته تورسجی ید وسرا بوډته تورسجی مر پلور. نو الله فرمای فلا تقل لهما نو موی تسی دیتا دغه موی اوف ویند اوف قدر ټکای ما استعمالوي ولا تنهرهما ما په ورکړنګي په دې دوی سره باندې وقل لهما چې کله دې دوی سره خبره کوي قولا کریما خوږ خبره کوي نرم خبره کوي پسته خبره وسره کوي. دغه الله رب العزت امیش پیغمبر ته الله فرمایي چې پیغمبره اتو رب دا فیصله وکړه دې خبره فیصله وکړه چې د هیڅ عبادت ما کوي خالص عبادت دی یو الله کوي. اوله فیصله الله پاک دا وکړه دا حکم الله مشتو فرمایلو. دویمه خبره د مویدت منه دا فیصله الله وکړه چې وبالوالدین احسانا تو سے میر پلور سره شګړې کوي. د مویدت منه د الله رب العزت د بندګۍ نه بدا ان پمزکه شو ډېر عبادتونه دي چې الله رب العزت په انسانونو باندې فرض کړی دي. عالمین یادا رجادو حاج یادا زکوت یادا رجه یادی
خو رب العالمین چې کله د خپل عبادت نه بد بندګونه ته الله یو خبره کو په ټول نه مخشه الله پاک اول دا خبره وکړه چې و انسانونه تاسو دې بل چا عبادت ما کوي مگر صرف د یو الله عبادت کوي بیا دې نه بد امیدت منی دال منځ خبره الله نکو زکات خبره الله نکو ارجه خبره الله نکو حج خبره الله نکو ټول عبادت شه مخشه اول الله رب العزت د میر پلور خبره وکړه چې د میر پلور هغه سره تاسو شې غړې وکای د میر پلور تاسو حق ادا کړئ نو د مویدت منه دینه اندازه لګوي چې دا نه عبادت نه دی المین سمره لوی عبادت تا دمره غاټ عبادت تا دمره لوی عبادت تا چې په مزکه باندې اول المین الله فرض کړی دا او په قران شي په ډېر ځای شي الله پاک کله خبره کو الله پاک د خپل عبادت نه بد خبره کو اول الله پاک دا ویي چې میر پلو سره شګړې وکړي د مویدت منی میر پلور سره شګړې کړل دا د الله طرف نه حکم دا او بلکې چې کله مشکرن پاک وکسي بن اسرائیل نه الله پاک سے وعده خوستلی وي پاغه وعده شي اول دا وعده الله ونو خوستا قرآن پاک شاء الله وی و اذ اغه وخت یود کوي احزنا الله وی چې مو خوستا میثاق وعده بنی اسرائیل نا اقیم وعده وا اول وعده دعوا لا تعبدون الا الله تو سے به دې الله پاک نه ما سوا بل چا عبادت په نه کوي دا وعده الله بنی اسرائیل نو خوستا بیا دغه نه بعد دویم وعده الله خوستا او بالوالدین احسانا میر پلور سره وشش غړي کوي دا وعده الله پاک د خپل د عبادت نه بدا د حکم نه بدا دویم خبر الله میر پلور دیتا ذکر کړی دو موسی علیہ الصلوۃ والسلام کیم بن اسرائیل قوم هغه ته الله پاک دی اول دا خبره وته کړی وا چې د الله نه ما سوا بل چا عبادت ما کوي دویم خبره الله دا وته وکړه چې میر پلور سره شګړې وکړي ایس سره شګړې کوي امیش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د متعلق حدیث تا یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الا انبئکم باکبر الکبائر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام سره نوستا او صحابه کرام ته فرمای الا خبردار دې خبره نه خبر شي ټول په دا خبره مونږ شه پوي شه الله ویای او نبئکم آیا عزت است خبر درکا پتشی بونده خبر درکا آیا ده تو سے داسی شین خبر کا بے اکبر الکبائر چه آپ کبیران گناہ شے لوی گناہ نوی چه کبیران گناہ شے پٹولے شے لوی گناہ نوی صحابہ کرامی وی تو فرمائے یا رسول اللہ مش خبر کا چې دا کبیران ګناهونه په هغه شی لوی ګناه کیم ګناهونه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای الاشراک بالله شریک جوړول دی الله پاک سره دا په کبیران ګناه شی پټونه نه لوی ګناه ده د مویدت منه دویمه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هو حقوق الوالدین امیر پلورس حق امیر پلور حق ادا کول او سې کی چې حق نه ادا کوي دا په کبیره ګناه شي لوی ګناه ده نو د مویدت منه داغه مشت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کبیره په ګناه شي لوی ګناه ده
چې د الله سره شریک جوړول. بل ګناه دا هم ده چې د میر په لور نافرمانی کړل. دا میر په لور چې یو بچای سره وي څومره عجیب حالات په دا میر په لور باندې تېرېږي، په میر باندې تېرېږي. د مو عزتمنه چې اندازه ولګوي چې دا بچای د میر په ګډه سره جوړېږي. ایوې د معنی د قطرې نه بیا یې نه بعد 40 ورځې تېرې شي. قرآن پاک شاء الله بیان کړی دا 40 ورځې بعد دا وینا پسې پرتا وي، دا معنی قطره پسې پرتا وي. چې کله 40 ورځې تېرې شي دا معنی قطره الله پاک په وینا باندې بدله کو. بیا یې نه بعد بیا 40 ورځې تېرې شي، بیا یې نه بعد دغه وینا دغه الله رب العزت کو دا وینا الله پاک کو غشه باندې بدله کو. بیا د غشه نه بعد دغه معنی قطره 40 ورځې بعد بیا په پلا بدله شي، لینا بعد بیا په اډی کې بدله شي، اډی کې نه بعد بیا 40 ورځې بعد بنی ادم جوړیږي. کتابه شرطی په 40 میاشتې شي داغه بچای د میر په ګډه شي پیرا شي. 40 ورځې نه بعد ادغه بدلیږي، کیفیت بدل شي. اول د معنی قطراوی چې د سړی او د شزینا اثر په یو دی مند شي، بیا دغه نه بعد وینا شي، وینه نه بعد بیا غشا شي، آینه بعد بیا پلا شي، پله نه بعد بیا ډیکې شي، ډیکې نه بعد بیا په باندې غشا روشي. داغه ترتیب باندې د انسان بنی آدم په 40 میاشتې شي مکمل یا نر یا شزا آپ شي مکمل شي، لوسین آپ شي ګوته ټول مکمل شي. دینا بعد بیا داغه پرورش کو، بیا داغه ستریږي، بیا نه بعد داسې 15 میاشتې شي، بیا شپږ، بیا وا او ته 9 میاشتې شي مکمل شي، بیا دنیا ته روشي. نو د مې عزتمنه داغه میر داغه بچای استروي او داغه حالات شي، دا قسم حالات او د بندر درېمي. بیا اج کله پیرا شي دنیا ته درېمي سمره په تکلیف باندې، بیا نه بعد دنیا ته چې کله روشي بیا د میر پغی شي وي. دعا کوله د میر پغی شي تروي. نو د مې عزتمنه ډېر حق ده چې یو سره یو وی چې زه د میر حق ادا کوم، د مې عزتمنه ادا کول ډېر ګران دي. امیش یو عالم دا یو خبره کړه، یو کس متعلق چې یو ورځ یې میر ته وایي چې میرے ته مو ته بار دا خبره کې چې مو ډېر حق ته در باندې میر خو وی ډېر حق په بچی باندې. نو میرے مستان ته مو میر ته وی چې میرے کښینا تو چې سمرا حق تا مته وشا چې زه در پیرا کا. ته بار ویای چې مو ډېر حق ته در باندې او ډېر حق می دا در باندې او داس می ستر کړای او داس می پرورش در کړای دا میرے چې سه حق تی وی مته وشایا چې زه ایس مستان در پیرا کا، سمرا سه وړې زه در کا، سمرا پیسې، سمرا دولت، سمرا تس وړې چې زه در کا چې تو حق زیاده کا. ایتو د حق نه دخلوشا و چې میر به تویای چې بچیا امو ډېر حق ته در باندې ایس مستان دا شپا وکا خیب وکا سبو به پداټه مونږ ځاګیږي او دا خبره باندې به سبو خبره کی اوس ایس په حال ته سملا خیب وکا ا بچای و تویای ازیای و توی چې نا میرے حق ته دا اربونده پوته دا چې در پیرای کا مت وشایا ایوی چې نه سملا آرام وکا سبب په وځاږي وی چې کله چې دا غزیای سملستو یعنی مش پاشوا وی چې مېری لوړه ای به روخسته صفای به روخسته نلکینا صفای به روخسته و چې زیای خې بیا ورایدا
دا غازیای چې د امیر ته حق ور پیرا کوي وی چې دا ځیا ولګېدلو نه امیر یې ولګېدا دا ځیا خې بیا ولای دا ګلاس یې روخوستو ایبه ورتاله کړې چې کله ورتاله کړې دا ځیا یې بایدور شو اور چک شو وتوی چې میرے دا سکی دا دې سو وکړل زخه بیا ولای وا په خیر خې بیا ولې باندې ته متایبار تاله کړې امو خیب دې ورټلو امو خیب دې ګاډ ورکړو او زده ټوله ورځ تړای شوایا چارې لیارې مې کړې دي دیوټۍ مې کړې دي او دا ټیم دې موجود ته ایمان تلې کړې زده بیا آرام کړه وینا بادا بعد رات ویای بیا میر سوي ته وی چې او بچیا دم خالدی ته وشال تو ته یو ورته عبادت وجود ته نو رسیدلې چې ورسیدلې سیمنا صد وکړل سیمنا غصاد وکړه چې مو خیب دې به آرام کړو زده به آرام کړه مته دې تکلیف وکړو او بچیا ته خو دې مو حق ادا کوي مو پشپاشه تو به متدري ورا تقاضا به دې وکړه نتیان دې به دې وکړي مو ولا د صفای بدی تو مردوړي با مو په وجود سره به ولا مو ټول شپه به بیا آرام کړه ته دې مو دې ویش په حق نشاده کوي تو ته خالي یو ورته د ایبه ورسره وجود ته دا سم زکه دې دا مکمل لارس اسمون ته ورسول دا مراد زیاړې شری دې وکړي عزت به آرام کړه امو چې ټول عمر تو سره تیر کړو دعا کوله مې تو سره تیر کړل تمه به سره ولې شپې به تو متیان دې وکړي مو وجود به مردود شو نو ته چې حق ادا کوي ته خو دې مو یو شپې حق یې نشه ادا کوي نو وی چې ولې بچای پوه شو چې حقیقت خبره ده نو دې مې عزت منه دې مانګې پلاره سمرا میش خو جستر کړي او میجا بیا چې کله دا خو پوره حالات شي دا سوي کیو بیمور شي او میر پر مونږ څه تیریږي سمرا تکلیف په تیریږي او نن دې مې عزت منه هغه مش قدر عزت مش نکی داس خلق شتا چې میر پر به بنا خپاوي میر پر به ګیلا من وی ونا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وچه بچایو عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وچ بیت الله شریف باندې یو یمن ولا کاسو طواف وکړو او وچ میری اجتا کړی وا په اجام باندې او یې پستلی وا ګر طواف کو چې کله ستړی شو دا میری اکشنه ولا چې کنه میری اکشنه ولا میر ته وی چې میرے اني حق میں ادا کړو وچ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی ته وی چې و زونه ته دا سي چکر ورکل او چکر دې ورکل ستړی شوې دا خالي اغه یوامین دا چکر ته پیدا کېدلې ادي میر د خلنا احوتل دا ایغه سره برابر نه دي د ډېر حق په د حق نه ادا کړای نو مویدت منه قیو سړی بیت الله شریف ته دغه نه بیوی په پښو باندې عادي کوي خجینا په وکو عمره په وکو بیا واپس په اجام باندې وروړي خپل کړتا بیا حق نشه ادا کوي نو د مویدت منه دمره حق د میر پلور خاطر امام شافعی رحمت الله علیه میجا اسلام سے سلویر مذهبی ندیشا پاغه شی یو مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه دا زون تخپل مذهب دا نو هغه متعلق دریمی چې کنه به کېرتا رغلو بنا س 4000 به نکړه ډایرکټ په لولو وی چې مرته به ورغلو او سار تل به روخستل پاسار تل باندې به امیر سار به غلکلو وی چې میر به وته وی چې او امام صاحب تو خو لوی د مذهب امام یې لوی ولی یې نیک سړی لوی عالم یې الله ډېر علم درکړه پیا درکړي دا سبه ادبي کې چې ته په خپل لوسه باندې لګیاي او ته د مو سار هغه ته غړاوي وی چې امام صاحب بیا په لګیاو امام شفیع رحمت الله علیه تاکي مې بشه مبارکې دي دا به پسې کولې ټینګولې وي
وی چې کله کله به داس وکړل چې دا غاس په برید په وکړه په پښې باندې به وختا شو پسې کولې وي وی چې ژبه به په تر ولا ژبه به په تر ولا وی چې دا مر به توی چې دا سب ادبي کې چې تا خپل ژبه د مو په پښې باندې دا تروي وی چې امام صاحب توی شفیع رحمت الله علیه توی چې او میرے مو ویل نه پرېږدي دا توپ شي صدی د جنت کې مې دروازې دی ای چوکړ تا حکیم چوکټی نه دی ځا هغه پسې کوا زپ هغه باندې خپل ژبه لګوا او تم نه پرېږدي دغه تا چې زه د جنت کې ما ا چوکټي دروازې دی ا چوکټ باندې ژبه د تیرا کوم پرېږدا چې زه د جنت کې ما د دروازې چوکټي چې زه پاسې کا د مېدت منه دامر لوی قدر امام شفیع رحمت الله علیه دامر قدر یې کړی دا انن د مې 10 زمونږ شتا چې مې پلور بنا خفا دي دنیا نه خفا مې نه لور دي یا په دنیا شي مې پلور غم جن دي نو مېدت منه الله په قرآن مجید شي مشتویلی دي الله تعبد الا اياه الله وی چې د هیڅ عبادت ما کوي په مزکه باندې الا اياه خالص د مو عبادت وکي الله وی بیا الله په دل منځ خبرانه کو زکات خبرانه کو د خاص خبرانه کو دویم تکي په قرآن پاک ش الله و سره کو چې الله تعبد الا اياه دویم تکي الله وی وبالوالدين احسانا امیر لور سره شیشه غړي وکي داسې وکي چې داسې حالات ته د مې په ورسېدل بډا تیب تا او فین او فیما وتا کوي ولا تنهرهما په ور کړنګې جاما وقل لهما قولا کریما الله چې کله خبره وسره کوي خواجه خبره وسره کوي نو د مې عزت منه مې پلور ډېر قدر کو چار دا او کچره مې پلور مړوي د مې عزت منه پاس صدقه کوي ایک کبرته ورسای پالمونځ شه دعاګونه وتا کوي ا دغه مې پلور پوجا سره مې جدي تر غلي چې جناب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بنی اسرائیل شي یوب زرغو او جوریج ینمو دا ډېر لوی رسولای سړای وو لوی زرغو لوی نیک سړای وو مخشه به دا طریقه وا په بنی اسرائیل شي چې کله به یو سړی بزر جوړېدلو نو هغه به کله یې وطن به پرېږدلو د مې عزت منه بهار به اوتلو زون ته به جونګړه جوړه کړه هغه شی به عبادت کړو په غره شی به عبادت کړو نو د مې عزت منه دا جوړې چې کیمو ا دغه زون ته یو جونګړه جوړه کړی و کلی د علاقې نه بهار خو د مې عزت منه یو ورځ وی چې دا جوړې زر چې کی مودا پن منځبون دی ویلوړ وال میز کړو نو د مې عزت منه وی چې پر منځ ویلوړو میر اوز به تا وکړو چې ای جوړې ته ځاغ وکړو خو جوړې جو تارو نغلو جوړې پر منځ شه پزړه شه وی چې سو وکا یو طرف ته خو د میر طرف ځاغ دا د میر طرف نه اوز دا او بل زپ الله پاک ته پر منځبون دی ویلوړیا آیا دا میز به اختیار دا مرتبه زب یا ورشا خو د مې عزت منه زب دا میز سره دا به زو پیراکا نو جوړې چې کیمو وچې پر منځل لګیاو مر بیا اوز وته وکړو چې جوړې بیا نه رغلو خدای امر باندې بیا اوز وته کو جوړې په خپل پر منځبون دی لګیاو مر غشتلو خو مر تارو نغلو او چې کله د مې عزت منه جوړې میز پیراکړو وی چې مر تارغلو خو مر د خلنا یو بدعا وتلیوا ا داسې بدعا وتلیوا داغه وتلیوا چې جوړېجا الله دې عزت کا چې ګناه بل سک وکو او تو پرونسی په بل چا په ګناه باندې تارونسی او ته په باندې عزت شي نو د مې عزت منه دا شرا سوا دا د مر بدعا الله په قبیله کړه جوړې واپس ورغلو خو هغه خلنا هغه بدعا وتلیوا نو د موعدت منه
وی چې جوړیج خو د کلی علاقې نه بهار زون ته یوه جونګړه جوړه کړې وه په هغه جونګړه چې لګیا و عبادت پې کړو نو وی چې یوه ورځ داسې هم وشوه چې یو شپین وی چې هغه روغلو یوه ښځینه سره په دغه ځنګل شي بدعملي د ګناه سره وکړو نو وی چې څه وخت تېرېدلو دغه ښځینه کیر ته روغله وخت تېرېدلو وی چې ښځینه بچی پیدا شو خملی شو چې دا چېرته نه تو خو خاوند نشته دا کوم ځای نه پیدا شو نو دغې ښځینه بیا دغه ځای کې دا خبره وکړه چې دا خو د مو سره په دغه پلونکي ځنګل شي یوب زر ده جوړیج هغې مو سره بدعملي دا ګناه کړی ده دا بچی مې د هغې زر نه پیدا شوی ده د مو عزتمنې خلک خو روغلل جوړیج کومه جونګړه جوړه کړې وه په هغه جونګړه چې جوړیج ونیولو و هغې نه به د وې ټکولو وې والو جونګړه یې مې ړنګه کړه سازو یې ویر کړه چې نه ظالمه ته دغې دپاره دغه د کوي بهر ووتلی او دا ګناهي نه کې دا څرنګې تو د ښځینه سره بدعملي کړي دو دا د ګناه کړی ده خو د مو عزتمنې جوړیج ډېر ورته ووایي چې مو خبره خو وروایي خو چا خبرې ته غېږ نه نیولو د مو عزتمنې چې کله هر څه تېر شولو یوه کاس ورته ووایي چې یو غېږ خو ورته ونسایي چې دا څه ویایي خو دا بیا خپله زون صفوي بیانوي بیان دی کو خو چې کله د مو عزتمنې جوړیج هغې خال کې سویه ته جوړیج خپله خبره بیان کا جوړیج ورته ویایي دا ګناه مو نه ده کړی ورته وی چې دا ګناه جوړیج ورته ویایي چې زه خپله خبره بیانوم وی چې بیان کا وی چې دا کیمې ښځینه په مو باندې خبره تړلې دو دا درویغجن یې دو دا چای ته سره وړی او دغه ځای کې حاضر کوي زه به د بچي نه پوښتنه وکړم بچی به خپل پلور وشي نو چې کله دغه جوړیج ته دا بچی روړلو نو جوړیج هغه په غیږ یې ونیولو ورته ویې چې بچی ته د چا پلور دې سیکته وایي چې دغې بچي په خپله باندې خبره ورته وکړه ورته ویې ویل چې د مو پلور پلونکی شپین ده هغه نه زه پیدا شویه پلور مې هغه ده نو خلک دغه نه بده جوړیج ته د بزر تپشې ته ور پرېوتل او معافي یې ونه وغوښته چې خفه نه شي میږ نه ډېره غلطي وشوه او باس میږ ته تو کومه جونګړه وه لرګی د خلې ملې د پخې هغه جونګړه د منډې میږ به تو ته د سپینې سرې زرې میږ جوړه کړي خو چې ته میږ تو نه میږ معافي غواړي نو هغه وړوکی ژوندکیلی سکاسون دي وړه ویړکي چې هغه د میر په غیږ غږېدلی شوي دي الله پاک غږولی دي نو دغه ځکه دغې وړوکي ژوندکیلي په خپله باندې خبره وکړه چې د مو پلور هغه پلونکی شپین ده نو خلک یې معافي ونه وغوښتله او د دغې بزر ته بیا جونګړه جوړه کړه او جونګړه یې نه بده ورته ویل بزرګه چې په دغه باندې تو سنې ګوننګور دا ګوننګور زه په خپله باندې یم څرنګې ته ګوننګور یې چې ځکه زه ګوننګور یم چې مو میر مو ته یوه ورځ آوز وکړو او زه په لمونځه باندې ویلوړ وه او مو الله سره خبرې کړې او زه په لمونځه باندې ویلوړ مو چې د لمونځ وکړه د میر خدمت ته به بیا ورشه خو دلې چې د لمونځ نه پوتې نه شي نو مو چې کله لمونځ وکړو ویرغله خو میر مو ته درې وره آوز کړی و په څلورم ور باندې به دعا یې کړې وه چې الله دې بې عزته کا چې ګناه بل څوک وکړو او تو پروان سي نو دې وجې نه توس نه یې ګوننګور توس ګرام نه یې ګرام زه په خپله باندې وه چې مو ته میر به دعا کړې دو به دعا الله دې مو په حق شي قبیله کړې وه نو زه بې عزته شوه ګناه بل چا کړی ده بې عزتي مو تر ورسېدله نو د مو عزت منې د میر پلور نافرماني د میر به دعا ګټل د مو عزتمنې آسمون دروازې کلاوي هر وخت الله په قبلوي که دعا ونه غواړې بیا الله قبلوي که به دعا ونه غواړې بیا الله قبلوي د مو عزتمنې موسی علیه السلام دا څومره اوچات پیغمبر تیر شوی ده
وی چې الله پاک ته درخواست وکړو یو ورته چې یا الله ته مو ته دا وښایه چې په جنت شي د مو ملګری بیسیک وي چې هغه د کې په جنت شي مو سره په یوه ځای باندې وي. نو وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې الله رب العزت د خبره وته وکړه چې موسی علیه السلام ته ملګری پلونکی بزور شي پلونکای کیم کاسب دا عادی تو ملګری دا آبی په جنت شي تو سره په یوه ځای باندې وي. موسی علیه السلام ډیر فکرمند شو چې یا الله چیرته یو پیغمبر او چیرته یو کاسب او په جنت شي په یوه ځای باندې مقام په یوه ځای باندې استوګنا دا څرنګه موسی علیه السلام کسي وی چې هغه لړو هغه کاسب ته ورغلو کاسب یې ولیدلو وی تکشنستو وریا کسي وی چې کاسب چې کله غشه پرې کوي حکیمه پستا غشوي خوږه غشوي هغه دی ورننه او د په زناور چې کیم خوځان د مینا دی هغه نه به کټ کوله ایوا کسړګي وی ته یې شو اته به ورچوله پستا غشه. نو وی چې موسی علیه السلام ولیدلو چې کله دغه مزدګار شو چټی شو کاسب دی کون بان کړو او وی چې په دغه ټیم باندې موسی علیه السلام میرالو او وی ته وی چې او کاسبا او دی الله بندا نن به عزت سره ولماوا عزت سره نن تامیا چې صحیح شو دعا سره لول چې کله کېرتا دغه موسی علیه السلام یې بیتلو چې کله موسی علیه السلام یې بیتلو کېرتا نو وی چې اول یې غشه په حقړه غشه نه بعد یو سندګ غوند وو نو په هغه شی یو بنی آدم پریتو خو مکمل دنچا پرتا وا دامره کمزری ولا کلرګي ای غوندې داسې یو بندا په شپریتو وی چې دغه کاسب بیرغلو وی چې نه بعد غشه پستا کړه په خلشه او هغه نه بعد به هغه شم هغه غته ور کوله اسندکو هغه ته به پاس یو شزینا وا او بالکل د لرګي غونډه وا بالکل کمزری وا هغه پرتا وا وی چې هغه غشه بیرو پستا به کړه اته به ور کړه په خلشه نو وی چې دینه بعد وی چې موچ کلا د زبر چخشو کسه او وی چې نه بعد د میر صدو خله وته پولا او هغه نه بعد چې مو د سور وکتل هغه نه بعد داغه شزینا وفات شو. موسی علیه السلام می تکو چې او د الله بندا دا سیک تو چې دا مو میر دو داغه میر چې د خله وته پولا تو چې کله غشه ور کړه وی چې دا غشه چې کله زویر کان دوی دعاونه متکو ایوا دا دعا متکو چې الله دې موسی علیه السلام سره په جنت شي په یو ځای باندې کا او چې ایوا دا او وی چې دویمه دا دعا کو چې دا عمر پر یا الله متمرګ مارو والا چې سپر میں موسی علیه السلام نه دلای نیوی نو هغه ته دا پته نه و چې موسی په خپل دا غزا او چې کله شو دینا وفات شو دا کاسه برچک شو چې نا امو میر خدا دوی دا عغونه کو نو ته موسی علیه السلام خو نه چې وی چې ویل ناظم موسی علیه السلام یا وی چې سرنګ ترغله وی چې باز داسې رغله چې مو الله پاک ته دا رسول وکړو په دنیا شي چې یا الله په جنت شي متخپل ملګری وشه چې په جنت شي مسره په یو دی مونږ وی چې مقام یې مسنګوي وی چې الله پاک ته وی چې پلونکای کا سیب دا نو آکا سیب زتو تاروغللا تم ولیدلې هغه شبه دی وریا کړه او دغه نه بده به په خاده کړه او زتو سره ولما شو چې کله ولما شو تو هغه شپه په حق را مرته دی پستا ولا او هغه نه بده دی ور خړلا وی چې مو وکتل چې دا تشی دی او چې کلام ولیدل نو د شزینا خلا داسې وته په ولا وینه چې زه ولیدل نه بده مړه شو وی چې دا ویلي دا سرنګ خبره دو د کسب تویای چې مو مر دوا سورینا کړل یو سولې دا کړو چې یا الله د موسی علیه السلام ملګری وګرځوي په جنات شه په یو دی باندې موسی علیه السلام سره کې او یو دویم دا خبره چې دمه مرګ مرو ولې مرګ ولې الله بیر وستو چې موسی علیه السلام دیدار هغه
ملاقات یې وکړو. او دویمه دا چې دا بل سول موسی علیه السلام نو کې دوه سره سولینه الله پاک دې تو د میر قبیل کړی وي. یو دا سول چې په جنات چې ته سره په یو دی باندې دا د میر پلور د خدمت د وجنه الله ته دا مقام دیر کړو. او دویم دا چې زه ولیدله مو د وجنه مارګ و دا الله پاک ور نصیب کړو دوه سره سولینه الله قبیل کړو. نو مو عزت منه چې یو داسې موسی علیه السلام چې پیغمبر دا ایغه ته الله پاک د موسی علیه السلام سره په یو ځای باندې یو کسب ته ځای ملاویږي په جنات شي. بیا میستوس په پیغمبر علیه السلام امتیونی بیا میستوس ته نه ملاویږي میستوس ته بعد عزت نه ملاویږي چې کله د میست میر پر خدمت وکي میستوس به لوی مقام الله روکوي. نو دې وجنه مې عزت منه په چار دا عدو چې د مرګ هیڅ پته نه لګیږي. اني داغه میر پر خدمت نبی علیہ السلام سمرا خبره کړی دا ویلی وی الا انبئکم باکبر الکبائر آیا د تاسو خبر نه کا په غاټه کبیره په ګناه باندې چې کوم ګناه نه دي الله پاک اول ول دا خبره وکړه الاشراک بالله د الله سره شریک جوړول. دویم حقوق الوالدین میر پر حق ادا کول چې نه ادا کوي د په کبیره ګناه شلوي ګناه ده. نو الله د مشتمل توفیق نصیب کو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.